زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، په دې خبره زمونږ ستاسو ایمان او کامل یقین دی چې یو ورځ را روانه ده چې هغې ته ورځ د قیامت وایي، او دغه ورځ د قیامت دا منل دا زمونږ په محکمو ایمانیاتو کې ده، او محکم ایمان به ستا په دې باندې وي چې او یو ورځ زمونږ او ستاسو د حساب او د کتاب دپاره را روانه چې د قیامت ورځ ده. دا به په دې زړه کې محکم یقین ساتي، او وهاب ګل حاجي صاحب څنګه به ساتي؟ لکه څنګه چې ته وې الله یو دی، الله یو دی، ستا په دې کامل یقین دی. څنګه چې دا وې چې جناب محمد رسول الله د الله رسول او پیغمبر دی، او تا په دا اقرار هم کړی دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. څنګه دا وې چې قرآن عظیم الشان د الله د طرف د یو محکم او یو جامع کتاب دی او زمونږ د هدایت لپاره راغلی دی. اوس کو ستا په دې اړه کې دا راشي چې الله نه منم، د هر مسلمان یا د یو انسان یا رسول الله نه منم یا قرآن نه منم، مونږ وایو په ټکي باندې کافر دی. دقه شان به ایمان چې څنګه الله مني، رسول الله مني او دا قرآن مني، داسې به د قیامت ورځ هم مني چې او د قیامت یو ورځ شته زمونږ او ستاسو د حساب او د کتاب دپاره، داسې به محکم مني. نو زما عزتمندو دا ورځ په مونږ او تاسو را روانه ده او په نص د قرآن باندې ثابته ده. بیا دا ورځ ډیره سخته ورځ ده، ډیره عظیمه ورځ ده. ولې؟ هغه سخوالي، هغه لویوالي قرآن او حدیث چې وګورئ د انسان په دې بدن ویښته ودرېږي. لکه قرآن مجید کې دا خبره ده، په نص د قرآن ثابته ده چې دقه ورځ به 50,000 کاله وي، 50,000 سال، 50,000 په دې خولې باندې یادېږي. 50 کاله زه نه یادوم، 500 کاله نه یادوم، 50,000 کاله. دا په نص د قرآن ثابته ده. نو عظیم او سخته ورځ ده. په دقه ورځ به زمونږ او ستاسو حساب او کتاب کیږي، او زمونږ او ستاسو به د الله په جناب کې ودرېږو. بیا دا ورځ انتهایی سخته ده. څومره سخته ده؟ دا خو مستقل موضوع ده، زما دا موضوع دا نن نه ده، خو هسې دا لږ ذهن کې واچوئ چې دا سخوالي راته ځکه بیانوم چې یو سخت او خطرناک ځای ته خلک وښیي، نو ته وې دلته به بچ کېږم څنګه؟ د بچاوي هغه صورت ګورو. نو زه راته نن د دقې سختۍ ورځ د بچاولو به موږ څنګه بچ کېږو د هغې باره کې راته خبره کوو. نو د قیامت ورځ سخته ده. یو ځای کې الله وایي څومره سخته ده. نو بعضې وخت چې یو سخت ځای موږ زندګۍ کې راشي وهاب ګل حاجي صاحب، نو زموږ دا رنګ تک زیړ شي، رنګ تک زیړ شي، دا ویښته را باندې ودرېږي، سترګې مبقې روځي. دنیا کې چې موږ دا سخت ځای وینو، اس ویم د قیامت دا ورځ چې راغله دا به څنګه سختۍ؟ نو الله په قرآن کې وایي دومره سخته ده چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. وایي دومره سخته ده چې د بوډا نه به الله ماشوم جوړ کړي، بوډا نه به الله ماشوم جوړ کړي. یو ځای کې الله دا وایي، بل ځای کې الله وایي. دا خو ډېر ځایونو کې خبرې دي، خو دا راته زه هغه ستاسو د ذهن مطابق اسانه خبره کوم. ویوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وی داسې ورځ ده چې یوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. دا بچی خاصم انسان ته ګران وي، او بیا مور او پلار ته هم ډېر ګران، او بیا مور ته ډېر ګران وي، او بیا چې هغه وخت کې چې دا کله ولا دا مور پی ورکوي، نو تاسو کې اکثر ملګري دا د بچو خاوندان دي، د دې مور ورسره څومره مینې. وایي داسې ورځ ده چې هغه سختوالی به دومره سخت وي چې ماشوم له مور پی ورکوي، دا مور به د ځانه دا ماشوم وغورځوي،
دا قرآن کې دی ګورئ. او دومره به په دې یو بلې ښځې باندې داسې یره راشي چې د 4 د 5 میاشتو د 6 میاشتو ماشوم به د دې نه لاندې چې دا حملدار وي پریګننټ وي او به غورځېږي دی. وترى الناس سکارا، ته به دا خلک ویني چې دا جوړې په بېهوشۍ کې دي. الله وي وما هم بسکارا، دا بېهوشي نه ده ولکن دا ورځ ډېره سخته ده. مولا صبر ته بس په آخره کې به دا خبره په دې باندې ختمه کړم چې یو ځای کې الله وایي ویوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه. ما خو تاته وی مور ډېره په بچي باندې مینه ده. وی مور به د زوی نه منډې وی، زوی د مور نه منډې وی، پلار به د لور نه منډې وی، لور به د پلار نه منډه وی، خاون به د ښځې نه منډه وی، ښځه به د خاون نه منډه وی. لکل امرئ منهم یومئذ، خدایه ما سره به څه کېږي؟ بس دی فکر به هر انسان وړي چې خدایه ما سره به څه کېږي. نو زما عزتمند ورونو، د قیامت ډېره عظیمه او ډېره سخته ورځ ده. د دقې سختې ورځې دپاره دی دنیا کې موږ او تاسو پیدا شوي چې دا ورځ په موږ اسانه شي. او د دې لپاره تاسو نن دې جومات ته هم راغلي د الله حکم هم منلی دی چې یاره په دغه ورځ دا عظیمه ورځ الله په ما اسانه کړي. نو زما عزتمند ورونو، موږ به ټول د الله رب العالمین دربار ته به م سترګې نیولې وي او دا به کوو چې خدایه پاکه زمونږه مل شي. الله ته به م سترګې داسې قرآن شریف کې الله وایي سترګې به م بقې داسې نیولې وي. الله ته به د انسانانو دا سترګې دا بقه نیولې وي چې خدایه پاکه ما سره به څه کېږي. اوس د دقې دپاره تاسو جومات ته راغلی الله هم منلی دی، د الله رسول هم منلی دی. نو ګوره د دې د بچاوي یو طریقه دا ده، یو طریقه چې الله قرآن شریف کې طریقې بیان کړي. زه تاسو هغه خپلې خبرې ته لږ راولم د دې د وجې تاسو زه دا لاره سموم چې دا لاره سمه شي نو بیا پې سړی روان وي. وی ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. وی چا چې د الله او د الله د رسول تابعداري وکړه فقد فاز فوزا عظیما. وی دې ډېرې عظیمې کامیابۍ ته ورسېده، دې ډېرې لویې کامیابۍ ته ورسېده. نو ګویا رونو ما ته وګورئ د دقې ورځې د کامیابۍ دپاره لوی څیز دا دی چې موږ د الله او د الله د رسول تابعداري وکړو، د الله او د الله د رسول خبره ومنو، د الله او د الله د رسول په احکاماتو باندې عمل وکړو. فقد فاز فوزا عظیما. ته په یو ډېر عظیم او په یو ډېر لوی کامیابۍ ته ورسېږي. نو د دې دپاره به لګیا وي، اعمال به کوو. اوس مختلف قسمه اعمال دي تاسو شروع کړي دي. سار مونځ نه شروع دي، سار مؤذن اذان وکړي، ته بیا مانځله راشي، بیا د مونږ نه پس خپل هغه ذکر و اذکار د هغې نه پس هغه خپله مزدوري دا د اوس بیا رالي مونځ له د الله اهمه طرف نه چې کومه فریضه ده دا به ادا کې مونځ چې دی ادا که بیا به لاړ شي خپلې مزدورۍ له، بیا به د مازدیګر اذان وشي. د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ کې دقه کامیابي ده. نو د الله او د الله د رسول تابعداري به موږ کوو. اوس ډېر احکامات د الله د طرف نه هم فرض دي، د رسول الله د طرف نه قرآن کې هم راغلي دي، حدیث کې. هر یو عمل لته لګیا دي علما ښیي او په هغې موږ او تاسو عمل کوو چې چا عمل وکړو کامیاب دی. په دقې اعمالو کې نن ته یو بل عمل ښیم چې ډېر آسان دی، ډېر آسان دی او ډېر بهترین دی. ته وایې بهترین ولې؟ ثواب یې ډېر زیات دی، کامیابي یې ډېره لویه ده، مقام ته ته ډېر لوی رسې او عمل دی ډېر آسان عمل دی او انسان په ډېرې لویې کامیابۍ ته رسي. دا ولې؟ د الله او د الله د رسول ته منې. نو د الله او د الله د رسول دقه موږ ته احکاماتو کې ښولي دي، نو ته پې عمل کې. ګوره زما عزتمند ورونو، په موږ او تاسو باندې احکامات ډېر فرض دي او په هغې کې مونځ دی. اوس د دې موږ انسان کمزور هم دی، په غفلت کې هم دی او د الله رب العالمین د طرف نه چې کوم احکامات دي به پې عمل کوي. نو دا انسان
په غفلت کې د غفلت دپاره یو اهم دغه مونځ دی، دا مونځ دی. نو د دې مونځ دپاره د بللو دپاره یو ندا ده چې موږ ورته اذان وایو. نو چې اذان وشي نو د هر سړي په زړه کې او سوچ کې دا راشي چې الله اذان وشي، راځي چې د الله رب العالمین د طرف نه یو حکم دی چې مونځ دا موږ ادا کړو. نو دا اذانونه تاسو موږ ټول اورو. اذان تاسو وورئ. اوس د اذان خو کېږي تاسو یې اورئ، بانګ ورته موږ پښتو کې ورته موږ بانګ وایو، عربۍ کې ورته اذان وایي. اوس د اذان تاسو ټول اورئ، موږ یې اورو. خو د دې اذان د الله په جناب کې کم مقام دی خو په خپل ځای دی، او په هغې ما مخکې جمعه کې بیان هم کړی دی. خو د دې اذان چې دا مؤذن وکړي، د دې اذان نه پس په نص د حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو دعا ثابته ده، یو دعا ثابته ده. لږو مرګرو ته یاد ده او ډېرو ته یاد نه وي، او که چاته یاد هم ده نو هغه ته غفلت مظاهره وکړي، هغه د ناراستۍ مظاهره وکړي او د هغې بانګ نه پس هغه دعا ونه وایي. زما عزتمند درونو دقه دعا باره کې راته نن خبره کومه چې د اذان نه پس کومه دعا ده، د دې د الله په جناب کې کم مقام دی، د دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جناب کې کم مقام دی، کومه مرتبه ده. نو زما عزتمند درونو کو تاسو نن دا مقام او مرتبه واورېده نو که زه راته د الله په ذات باندې قسم اخرمه نو انشاءالله زه به په دې قسم کې اسدجانه حانس نیمه چې تاسو به بیا دغه 15 وخته کم اذان کېږي دې ته به تاسو په تمه ناست یې چې خدای اذان به کله کېږي چې زه پسې دا دعا ووایم. د دې دعا د الله په جناب کې کم مقام دی، د دې دعا د الله په جناب کې کم مرتبه ده، او په دې دعا باندې انسان کم مقام او کم مرتبه ته رسي. موږ د دې نه په غفلت کې یو. څه موږ درته مولیان د دې خبرې نه کوو، څه تاسو امیان هم تپوس نه کوئ، پوښتنه نه کوئ. او په ورځ کې 15 ځله دا موقع زموږ لاس له راځي او موږ زموږ د لاس نه دقه شان لاړه شي د غفلت د وجې، د ناراستۍ د وجې. نو زما عزتمند ورونو تاسو ته هم ویم او زما دا بیان چې څوک اوري، د دقې دعا د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی، د دقې دعا د الله او د الله د رسول په جناب کې ډېره لویه مرتبه ده. ته به وایې څنګه؟ نو نن یې واوره زما عزتمند ورونو، لومبې خو دا واورئ چې دا کم اذان موږ ته دا مؤذن کوي، د دې مؤذن د الله رب العالمین په جناب کې کم مقام دی او څومره ثواب د دې اذان دی. دا لومبې واورئ د دې مؤذن چې دا مؤذن اذان کوي د ده د الله په جناب کې کم مقام دی او کم مرتبه. په دې موږ مخکې بیان کړی، خو زما د خبرې مختصر راته دا ویم، زما د خبرې مقصد دا دی چې تاسو دغې دعا ته زه جوړوم چې دعا څومره د الله په جناب کې مقام او مرتبه ده. لومبې خو تاسو دا واورئ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا کم اذان موږ کوو، وایي که د دې د فضیلت نه څوک خبر شو، لومبې دا لږه واورئ نو بیا زه هغه نارستو خبره به تاسو له بیا خوند هم درکوي. په دقې دعا باندې به بیا تاسو دوام هم کوئ او دا دعا به بیا چې د چا زده نه وي هغه به وایي چې زده یې کړمه. لومبې د دې دا دغه واورئ کوم سړي چې اذان کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي اصل لومبې د حدیث وره چې کو د دې اذان د ثواب او د دې اذان د مقام او د دې د مرتبې کو چېرې تاسو ته په حقیقت کې پته ولګېده چې دې څومره لوی شان دی، د دې څومره لوی مقام دی، نو دا ګورې رسول الله مبارک وي په مشکات مبارک حدیث دی څنګه چې یو ښه شي تاسو ووینئ. بالفرض و تقدیر دا ویم څوک چې مالداران دی او د حج له ځي نو د حج د داخلو بعضې وخت داخلي محدود شي، نو بیا څه چل کېږي؟ څه ده؟ قراندازي کوي، قراندازي کوي، وی قراندازۍ کې نوم راغی او رانغی، یا زموږ عام دغه کې هلکه دومره کسان بس 10 کسان به ځي او کسان 100 دي، نو بیا وی دا څه دي قراندازي به وکړو. نو ما ته وګورئ رسول الله مبارک وی کو ستا په دې زړه کې په حقیقت کې د اذان مقام او مرتبه کېناسته، وی په دې به ته مجبور شي چې بیا به خلک د اذان دپاره قراندازي کوي چې اذان زه کوم او اذان زه کوم، قراندازي به خلک اچوي.
دا قسم په خدای رسول الله مبارک وي. دومره لوی ثواب، دومره لوی مقام او دومره لوی مرتبه لري. دویم نمبر وره او دا ډیر ښکلی فضیلت دی. وی کله چې دا مؤذن اذان کوي الله اکبر الله اکبر وغیره تر د اخره پورې دا دغه نو دی خو د الله رب العالمین صدیق جان بلایی بیانې کړه الله ډیر لوی دی، الله ډیر لوی دی. زه ګوی کوم چې اشهد ان لا اله الا الله، زه ګوی کوم چې الله یو دی، او دا ګوی کوم چې اشهد ان محمد رسول الله. دا ټول د الله د وحدانیت او د رسول الله مبارک د نبوت دا گواهیان ته ورکې نو یې ثواب یې څومره دی؟ وایي چې دا څوک یې اوري بالفرض مونږ انسانان اورو، دا انسانان کې اوري، کو دا پیریان یې اوري، کو دا ځمکې اوري، کو دا اسمان یې اوري، کو دا بوټي اوري. دا د حدیث و الفاظ دی قسم په خدای. کو دا بوټي اوري، کو دا اونی اوري، کو دا زناور اوري، حتی تر دې پورې رسول الله مبارک وی چې دا کاڼي اوري چې څومره د اذان کو دا حیوانات دي، کو دا جمادات دي، کو دا حیوانات دي، زناور دي، اونی دي، بوټي دي چې په سپدي کائنات کې دي او دې د اذان کوي او د اذان څوک اوري دا ټول بوله د قیامت په ورځ د ایمان گواهی ورکوي. ډېره لویه خبره ده. دا اونې او دا بوټې او دا غرونه او دا ځمکه او دا اسمان او دا پرندې او چرندې او درندې چې څوک یې اوري ستا د ایمان گوی به د قیامت په ورځ ورکوي چې دا ایماندار دی. یرونو دا ډېر لوی فضیلت دی. قسم په خدای دا الله په ذات مې د قسمي چې د قیامت په ورځ اون راپاسي چې زه گوی ورکوم چې دا مسلمان دی. دا ډېره لویه خبره ده. دا د مؤذن د اذان د برکت ده. دریم نمبر دا حدیث دی. دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ دا وخت داسې دی او دا ورځ داسې ده چې موږ به ټول د الله په جناب کې ودرېږو نو ټولو نظرونه سرونه به ښکته وي. دا قرآن کې دي. نظرونه به ښکته وي، سرونه به ښکته وي. یاد ساتئ دا وره چې کوم سړی مؤذن دی رسول الله مبارک وي دی به هسکه ګړی د قیامت په ورځ د الله په جناب کې ولاړ وي، سر به یې اوچت وي. دا رسول الله مبارک قسم په خدای په مشکات مبارک کې حدیث دی. دی به هسکه ګړی ولاړ وي. دریم نمبر دا وره او څلورم نمبر دا وره د څلورم نمبر دا چې کوم سړی حدیث کې دي اوه کاله د اذان وکړه، اوه کاله اذان وکړه، د دې اوه کالو یا زیات یا کم حدیث کې دا سم راغلی دي اوه کاله یا د اوه کالو نه زیات یا کم وکړه د ژوند روان دی او د اذان کوي. د دې اوه کالو د برکته د حدیث لګوره په ابوله جی سي د دې اوه کالو د برکته الله رب العالمین د دا سټ او دا ټول وجود په جهنم حرام. ډېر لوی مقام دی. دا مؤذن صاحب دا مقام وګټه، دا مؤذن صاحب دا مرتبه وګټله. اوس خو دا مؤذن صاحب وګټله. په ټول کلي کې زموږ دا جومات په والو، زموږ جومات کې تقریبا 3-3.5 کسان دا د وخت جمع له راځي او مؤذن صرف یو دی. اوس دا 3-3.5 کسان خو په دې شوق کې دا جومات کې چې تاسو نن ټول څومره ناسې ټولو دا شوق دی چې دا موږ ته حاصل شي. شوق هم دی او که نه دی جواب لږ راکړې ټولو شوق دی. نو دا خو صرف مؤذن صاحب بلال وګټه، دا خو بلالکي مولي صاحب وګټه، دا خو زمونږ نه شو. نو څه وره که نه ماله د ده دا چې څومره ثواب دی او دا 15 حدیثه مې راته بیان کړل دقه ثواب به ستاسو وي. څنګه به وي؟ نن یې زده کړې، نن یې وورئ. ستا به داسې وي چې کله مؤذن اذان کوي نو لږ بچپ شي. من کې لوی غضب دا دی چې مونږ خبر هم نه یو چې اذان وشو که ونه شو، ته به چپ شي او چې چپ شي او مؤذن څه وایي تم واپسې هغه وایه. لکه مؤذن وی الله اکبر الله اکبر تم وایه الله اکبر الله اکبر پټ ځان له. چې هغه وی اشهد ان لا اله الا الله 2 ځلې ووایي تم وایه اشهد ان لا اله الا الله. چې هغه بیا وی اشهد ان محمد رسول الله تم وایه اشهد ان محمد رسول الله. چې هغه کله بیا وی حي علی الصلاه نو دې کې به ته لږ شان ځان بدل کې اسه جان لږ شان به
ځان بدل کې چې هغه وی حي علی الصلاه نو ته بس صرف دومره قدر وي چې لا حول ولا قوه الا وایي ټول لا حول الا بالله. هغه وی حي علی الصلاه لا حول ولا قوه الا بالله، بس صرف دا. بیا وی هغه وی حي علی الفلاح دوه ځلې وي، ته پسې دوه ځلې ووایه لا حول ولا قوه الا بالله. بیا هغه وی الله اکبر الله اکبر، ته بیا ووایه الله اکبر الله اکبر. او هغه وی لا اله الا الله، ته ووایه لا اله الا الله. دا پنځه واړه صفته چې مې راته حدیث مې راته بیان کړل چې دا څومره د مؤذن ثواب شو دومره ورپسې ستا مو شو ثواب. صرف په دې جواب ورکول ستا دپاره هم د قیامت په ورځ دا پرندې او چرندې د ایمان ګوی ورکوي. ته به هم د قیامت په ورځ هسکه ګړی ولاړې، خو ته صرف جواب ورکړه. نو رول خبره ډېره زیاته اسانه شوه. نو چې کله د اذان خو دا ثواب شو. اوس د دې اذان نه پس چې زما دا نن کومه موضوع ده دا وره، د دې اذان نه پس بیا په نص د رسول الله مبارک د احادیثو دا خبره محکمه ثابته ده چې اذان نه پس بیا یو دعا ده، او دا حق دعا د الله په جناب کې ډیر لوی مقام دی، ډیره لویه مرتبه ده، ډیر لوی شان لري. شان څومره لوی لري ما ته وګورئ. اوس ته د دعا هغه کیفیت معنا او طریقې راته بیانوم، خو دومره به راته ووایم چې دا کومه طریقه راته زه بیان کړم او دا دې ووي، دا اذان دی اذان جواب دی ورکړه، ورپسې دې بیا دا دعا ووي چې دا اوس ته کومه زه طریقه بیانوم. زما دې د خدای په ذات قسمي قسم لا باندې مرګورو بیان کړی، خدا ستاسو د ایمان د محکم کولو دپاره د دې خبرې په زړه کې د کیناستو دپاره دا راته خبره کوم چې ورپسې دې دغه دعا وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو احادیثو په کتابونو کې راغلي دي چې د دغه دعا د وجې و رسول الله مبارک وي د قیامت په ورځ ستا دپاره شفاعت او سپارش په ما باندې لازم دی. اوهو ډیر لوی مقام دی. وجبت له شفاعت، ستا شفاعت او سپارش په ما لازم دی. د قیامت د ورځې سختي مې راته بیان کړه، خو رسول الله مبارک وایي د دقې د برکته به شفاعت او سپارش په ما باندې لازم دی. اوس به ته څنګه چل کې د اذان جواب خو دې ورکړو اسد جانه هغه وی لا تا مو لا اله چې اذان شو د اذان نه پس به اوس داسې چلو کې چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به درود شریف ووایي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت. دغه د مونځ دا درود ووایه، دا په حدیثو کې داسې دا یاد کړه. نن د مونځ درود خو تعالی درځي، ورپسې به دا چلو کې چې یو دعا ده او ټولو د احادیثو کتابونو کې موجود ده. زه راته آسانه یادوم چې تاسو ته به آسانه دغې ته به څه ووایې د دقې درود شریف نه پس به ووایې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته. بس دې پورې حدیثو کې راغلی ده. انك لا تخلف الميعاد په حدیثو کې راغلی دی، ورپسې خو بعضې حدیثو کې راغلی دی او بعضو کې نه دی راغلی، او بعضې کمزورو حدیثو کې ورزقنا شفاعته یوم القیامه دام راغلی. خو دقه که ته ونوي حدیثو کې اصل دغه چې راغلی دا چې اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس دې پورې راغلی. نو دا دعا به ووایې. تا خو ورته یاده ده که نه؟ چاته یاده ده؟ لږ لاس اوچت کې شاباس. چاته چې یاده نه ده نن بیا یې ګورې یادوې. دا به ما سره په دې جومات کې کلکه وعده کوې. زه تاسو نه بعضې وخت وعدې والم، خو هغه وعدې داسې والم چې په هغې باندې تاسو ته اختیار دی چې کوم کړه او کوم نه کړه. خو نن چې رانه کومه وعده الم دا به نه کلک الم، دا به یادوې. شپږ اووه ټکي دي او کم مقام یې دی، کومه مرتبه ده اوس درته ویمه. نو دا دعا دی ورپسې ووي. بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس یو بله خبره ثابته ده، هغه دا ده چې بیا ورپسې ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دریم دې دا چلو کو. څلورم ورپسې بیا هم د رسول الله مبارک نه یو بل څیز ثابت او دا ډېر ناشنا څیزونه دي. رضیت بالله ربا، حدیثو کې تقدیم و تاخیر پکې تبدیل پکې داسې شته، خو د بانک پسې چې کم دی هغه داسې چې رضیت بالله ربا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا وبالاسلام دینا. بس
اوس په دې ترتیب باندې تا وې داسې په دې ترتیب باندې وې د دوالو جهانو مبارک سردار وې تا خو د اذان نه پس دا چلو کو خو د قیامت په ورځ ستا دپاره شفاعت دا په ما لازم ده د قیامت په ورځ به دې زه سپارش کوم نو انشاءالله دا به وایو که نه ډېر مزېداره درود شریف خو تاسو ته مقام پته لګي اوس یې لږه معنا واورئ ځان یې په مقصد پوهېږئ د درود شریف خو تاسو ته پته لګي چې چا یو ځل په رسول الله مبارک باندې درود وي او بیا درود ابراهیمي الله اکبر زه خو تاسو ته اکثر ویم چې والله بالله ثم تالله کو د درود ابراهیمي مثل درود په مخ د کائنات کې وي درودونه ډېر دي او ټول ثواب والا دي خو د دې درود عمره کامل ثواب والا بل درود نشته نو دا درود به ووایې ځکه چې رسول الله مبارک وي چا په ما باندې یو ځل درود ووایي یو ځل درود نو د ده په عملنامه کې به الله رب العالمین په نص د حدیث دا خبره محکمه ثابت چې لس قسمه ثوابونه الله ولیکي لس ثوابونه به ولیکي نو درود شریف بیا وایي اللهم او د دې معنا سره لږ ځان په معنا پوهېږې خیر دی معنا یې ډېره اعلی ده وی اللهم رب هذه الدعوة التامة اے د دې کامل دعوت ربا دعوت ما څه ورکړه مانځله راشئ که نو د دقې کامل دعوت ربا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة او هغه مونځ چې قایم او دایم دی او تا پې دا اقرار کړل چې زه به دا مونځ کوم او د رب د طرف نه دی د هغې قایم کوونکي مونځ مالکه ډېره لویه خبره ده ای د دې اوچت دعوت ربه ای د دې عظیم مونځ چې حکم دې کړی د دې ربه اوس څه چلو که اوس یو ډېره عظیمه دعا ته کې او هغه دعا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام او د مرتبې دپاره کې ته څه وې آت محمدا الوسیلته خدای محمد صلی الله علیه وسلم له د وسیلې چې د جنت اعلی مقام دی او اعلی مرتبه ده خدای د هغې هغه توفیق ورکړي وله ورکړي یا الله آت محمد الوسیلته والفضیلته هغه فضیلت او هغه مقام وله ورکړي وبعثه مقاما محمود او خدای اغور کې ولا هغه مقام محمود چې تا ورسره کومه وعده کړې ده زما عزتمند ورونو دا ډېره عظیمه دعا ده ډېره مبارکه دعا ده خدایه ای د قایم کوونکي اللهم رب د دې دعوت چې د دې مونځ دپاره کم نده وشوه د دې ربه د مونځ ربه تا ته سوال کو چې محمد صلی الله علیه وسلم لا وسیلم ورکې فضیلتم ورکې او مقام محمود ورکې یو خبره ذهن کې یاد ساتئ یو خبره اوسه چې موږ دا خبره کوو که نه چې خدای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لدا ورکې زما او ستا د دې دعا رسول الله مبارک ته ضرورت نشته د دې ضرورت نشته د دې څه ضرورت دی زما او ستا د خبرې هغه الله ورکړي دي خدا ذات چې وایو نو دا زما او ستا دپاره د لوی مقام او د مرتبې خبره ده ما او تا پې الله مقام او مرتبې ته رسوي نور والله بالله ثم تالله چې رسول الله ته زما او ستا د دعاګانو هېڅ ضرورت نشته دا صرف زما او ستا د مقام او د مرتبې دپاره او د شفاعت د واجب کولو دپاره دا خبره ده نور هغه الله رسول یې د دقې څیزونو ته مقام ته رسول دا یاد ساته څه چې ته جوړ رسول الله مبارک ته زموږ د دعاګانو ضرورت نه ضرورت نشته ضرورت یې مو وایا تاسو ته دی من ته ضرورت یې چاته دی یار جواب راکې که نو زه ته دومره چې ضرورت یې چاته دی من ته دی دا من ته دی دقې نو د دقې چې ته ولې دعا غواړې نو رسول الله مبارک به د دقې دعا د برکته څه چل کوي اوس هغه وسیله او فضیلت په خپل ځای دی خو زه وخت د کمي د وجې ته زه راته مقام محمود مقام محمود څه شی دی خدای هغه وله ورکړي شفاعت کبرا د دې نه مراد دی شفاعت کبرا او شفاعت کبرا متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته وګورئ چې زما شفاعت کبرا به زما هر امتی ته رسي عظیم شفاعت اوس کم دا شفاعت دی رسول الله مبارک وی ما ته پته نه لګي چې دا به کم مقام الله مال راکوي
دا به کم مقام کې دا چلو شو چې په حدیثو کې دا بخاری مبارک کې دا حدیث دی چې د قیامت په ورځ به الله رب العالمین ډیر په قهر حساب او کتاب به نه کیږي. نو دا مشهور حدیث دی، زه تا حدیث دلته نه بیان خو مقصد تم راولم. وی دا ټول خلق بچاله لاړ شي آدم علیه السلام. وی آدم علیه السلام ته وایي چې یا جنت ته ځو یا جهنم ته ځو، خو چې د حساب کتاب شروع شي. زه هغه تفسیر کې د حدیث نه راځم، وخت دغه د ما تاسو ته وخت را مخکې کړی دی. آدم علیه السلام ورته انی لست لذلک، زه نشم ویلی الله ته، ما نه بعضې خبرې شوي زه نشم کول، الله ته مخامخ کېدی نشم. آدم علیه السلام وایي. بیا به نوح علیه السلام ته راشي، نوح علیه السلام مو ورته خپل عذر وکړي چې انی لست لذلک، زه نشم کولی دا. بیا به ابراهیم علیه السلام لراشي، حدیث کې دی، قسم په خدای بخاری کې دی، هغه وایي انی لست لذلک، زم دا کار نشم کولی. بیا به موسی علیه السلام له دا ټول خلق راشي، کلیم الله یې الله سره خبرې کړې دي، الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کړي، وایي انی لست لذلک، زه نشم کولی دا کار. بیا به دا ټول خلق عیسی علیه السلام له راشي، عیسی علیه السلام ورته قسم په خدای رسول الله مبارک وي چې انی لست لذلک، زه نشم کولی، الله ته مخامخ کېدی نشم، ځکه ولا الله له زوی خلکو جوړ کړی. بهر کې چې دا ټول اتلس زره قامه، 1,00,000 زره پیغمبرانو دا امتیان دغه وخت کې دا ناکام شي چې چاله لاړ شو. نو عیسی علیه السلام ورته چې جناب محمد رسول الله لاړ شي صلی الله علیه وسلم. نو دا ټول خلق به راشي رسول الله مبارک او رسول الله مبارک ته به وایي چې الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کړي. الله اکبر. د حدیثو دا الفاظ دي چې ټول پیغمبران وایي انی لست لذالک، زه دا کار نشم کولی. ټول پیغمبران ورته رسول الله ورته وایي انها لها، بالکل زبر له دا کار کوم او الله ته چې حساب کتاب شروع کړي. نو رسول الله مبارک به راشي او الله رب العالمین ته به سجده ولګوي. د اوو ورځو مطابق، زموږ د دې دنیا د اوو ورځو مطابق، او وی هغه کلمات او صفات به د الله یاد کړم چې دی وخت کې ماته نه دي یاد، اب الله ماته هغه وخت کې یاد دی. نو بیا به الله رب العالمین حساب کتاب شروع کړي. نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حکم به زمای کوم به زه، خو وایه اوس چې ته څه وې هغه به کېږي، شفاعت کبرا کوه. نو د اول امتی نه راواله مسلمان تر د اخري امتی چې اخري امتی دی او مسلمان دی او ګناهګار دی، د دې ټولو دپاره به رسول الله مبارک د الله په جناب کې شفاعت کوي او دقې ته شفاعت کبرا وایي. خدای دې کې موږ ټول راولي او په هغې لومبي فرصت کې دې هم راولي. نو ته الله ته وی آت محمد الوسیلة والفضل وبعثه مقاما محمود. دقه مقام محمود دی، دقه شفاعت کبرا دی چې خدای هغه وله ورکړي. وعدته تا سره وعده کړې ده یا الله. نو بعضې روایتو کې ورسره دا لفظ ده چې انک لا تخلف المیعاد، خدای ته خو د وعدې خلاف ورزي نه کوي. نو هسې ویمه چې ته 15 واړه وخته دا دعا وې، دا دعا وې، نو ته په دې خپل زړه کې سوچ وکړه او دا سپارش کې الله رب العالمین ته چې خدایه پاکه زه خو دا دعا هر وخت ویم چې دغه شفاعت کبرا کې ما الله راولي. نو یو ورځ شوه، نو میاشت کې 13 ورځې شوې. نو چې په میاشت کې 13 ورځې شوې، په 15 کې ولا ضرب ورکړه. څه شو تیمور دی هلکه فاروق جان رامخکې شه، په میاشت کې ولا ضرب ورکړه. نو چې 15 له په میاشت کې ضرب ورکړي نو 5% 15 نو څو شو 150 ځله خو ته په میاشت کې لګیا یې. بیا ورپسې کال یاد کا، بیا 2 بیا 3 بیا 3 بیا 10 بیا دا تاسو وینئ چې ستاسو چا 80 کالو 30 کالو 40 کالو دا ټول هر ورځ ستا الله ته دا لګیا یې. قسم دی چې دا دعا ته کوې یو ورځ به دا دعا الله قبوله کړي او خدای دغه دعا زموږ قبوله کړي. دا به د دې بانګ د خاطر الله ته ورسوي. نو زما عزتمند ورونو لوی مقام او لوی مرتبه لري د دغه اذان چې دغه وسیله الله رب العالمین ته پیش کې مقام محمود او شفاعت کبرا د الله رب العالمین. نو زما عزتمند ورونو د دې دعا خامخا اهتمام کوي، ډیر زیات مقام او فضیلت والا ده. دا یاد کړئ درود شریف تاسو له ټولو نه درځي، ورپسې دا دعا ده او ورپسې کو دی اوه ثواب شته، کو دی ګناهګار پې نه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله یا عبده ورسوله. او بیا دا رضیت بالله ربا وبالاسلام دین
حدیث کې خدا سي ان شاء الله په دې به یو ځل بیان کوم دا دومره زبردست کلمه ده کنه او دومره لوی مقام والا کلمه په دې ورته بیان کوم خطبه رضیت بالله ربا ز په دې باندې راضی م چې رب الله زما رب دی ز په دې راضی ما الحمدلله وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورنا بانک پسې دا دی وبمحمد مخکې دی وبمحمد صلی الله علیه وسلم او په دې باندې مرضی م چې محمد زما پیغمبر دی وبالاسلام دین او په دې مرضی م چې اسلام زما دین دی خپل یو دین خپل محکم را کړی اذان کې دا وبمحمد مخکې دی دا اذان نه پسې او نور چې عام دا دعا کې نو بیا محمد صلی الله علیه وسلم دا خبر رضیت بالله ربا وبالاسلام دین او بمحمد صلی الله علیه وسلم دا اذان نه علاوه درې ځله سار ویل درې ځله ماښام ویل د دې په فضیلت پر ته بیان کوم ان شاء الله کو آینده جمعه شو کو بلې جمعه شو خو د دې دا دغه نو چې دا دی وی نو رسول الله مبارک وي تا دا درې کلمې درې دوا دی وی درود دی وی او دا دی وی زما د پاره دا لازم شو چې د قیامت پر ورځ به زستا شفاعت نو دا به ان شاء الله وایو کنه دا به یو مهرباني کوي بیا دویم نمبر به دا چلو کې چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی مونږ اهتمام نه کوو چې د اذان او د اقامت پورې کوم د منځ کې وخت دی زموږ په عامو جماعتونو کې وهب ګل حاجي صاحب اذان او د مونځ 15 منټه د ماسپښینه د مازیګر د ماښام او د ماسپښین ساري غلط ډیر دي نو چې اذان وشو نو د اذان نه پس پته کینی منګه دا شیزونه مونږ کې نشته اذان نه پس پکینی او دین پس بیا د رسول الله مبارک نه پس دعاګانې ثابت دي او دام رسول الله مبارک ویلي دا بالکل په مشکات مبارک کې حدیث او د حدیث په نورو کتابونو کې چې د اذان او د اقامت درمیان څومره دعاګانې دي الله ټولې دعاګانې قبلې بالکل یې قبلې من کې دا شی نشته زمونږ د پښتنو کې زمونږ تاسو د الله رب العالمین ټول حرمین مبارکین ته بوله امین وایه یار الله دې زمونږ استاد د ټولو د حج او د عمرې سعادتونه نصیب کړي کو بیت الله ته لاړې یا مسجد نبوي ته لاړې دا د عربو ما لوی صفت لیدلی دی او د عظیم صفت دی چې د اذان نه پس تر د مونځه پورې ټولو لاس اوچت کړي دعاګانې کوي دا حدیثو کې ثابت دی موږ د دې خبرو نه یو خبر موږ به لاړ شو خبرې به کوو قسم دې دومره عظیم وخت په مخ د کائنات کې بل نشته کوم چې د اذان او د مونځ ترمنځه کم وخت زر په وخت یو 15 منټه مخکې ځه دعاګانې کوه 2 رکعته نفل دې وکړه د هغې نه پس دعاګانې کوه او د دعاګانو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام او نن راته په دعا دا هم د حدیثو واورئ دا واوره سجانه ډېر ناشنا او ډېر عظیمه خبره ده او تاسو به پرې ډېر خوشحاله شئ او انشاءالله پرېږدی به هم نه چې دا په حدیثو کې ثابته ده چې کله اذان وشي نو نورې دعاګانې کوي د اذان نه پس یو دعا دا دی اسانه ده اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة ډېر اسانه ده اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة وایه ټول اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة دا صرف 3 ځله چې چوي 3 ځله چوي ما ته وګورئ اذان نه پس د دعا وي دعا نه پس کېناستې او د خپلې دعاګانې کولې او دا دعا دې پکې اذان نه پس وي دا باقاعده په حدیثو کې راغلي دي د دې د برکته به الله څلور انعام درکړي دا اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة څلور انعام به الله درکړي وره دا انعامونه وره ډېر ناشنا انعامونه دي لومبی انعام به دا وي چې دنیا نه خو دا خلک روان دي او موږ به هم ځو یو ځله دنیا نه به ځو که نه وایي ټیکټ خو نه دی د پل اخیستی خامخا به د دنیا نه یو ځل خو دا خبره یاده ساته چې د اذان نه پس دا 3 ځله دا دعا ووي که نه نو دا د رسول الله مبارک نه ثابته ده چې په مهلکه بیماری به د الله نه وجني په لاعلاج بیماری به نه مري لاعلاج مرض به راباندې نه راځي وی خدای دې د دې امتحان نو ساتي بعضې وخت داسې لاعلاج مرضونه زموږ په دې معاشره کې د بعضې خلکو دي وایي دوا ورته کوه نو دوا ورته کوه څه مطلب چې د دنیا نه لاړ شي بس مړ شي لاعلاجه مرض وي کینسري ایډز نور لاعلاجه مرضونه بدن یې خراب شي یاد ساته چې د اذان نه پس وي چې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة رسول الله مبارک وي په لاعلاجه مرض به نه مري لاعلاجه مرض به راباندې نه راځي لومبی یې دا وره
دویم نمبر بدا د دې دعا فضیلت دا وي چې ګناه اسم خطرناکه ده، خدای دې موږ ټول د ګناه نه وساتي. خو د دې دعا د برکته به د الله رب العالمین د خفیه د ځان له ګناه نه الله ساتي. دا ډېره خطرناکې. زه خو دلته نه ستاسو مخې ته یم نو موبایل نشم راغشتی، زه یم ځکه خلک دي ډېر داسې ګناهونه دې موږ یې کوو چې خلک ویني زر ګناه ځان پټ کړو، د هغې خلکو د وجې. خو یاد ساته چې د اذان نه پس دا دعا وکړه الله رب العالمین به دې د پټي ګناه نه ساتي. دا رسول الله مبارک وایي د پټي ګناه نه به ساتلی شي. څومره اسانه او د پټي او چې د ګناهونو نه بچ شو، یو ورځ خو د دنیا نه تګ دی فقط فاز فوزا عظیما، ګناه نه بچ شي بس ته کامیابي. نو دویم نمبر فضیلت دا دی چې د ګناه نه به د الله رب العالمین بچ کوي. او دریم نمبر واره، دریم دام واره چې دا دعا وی نو دریم نمبر فضیلت دا دی چې د کمی پوری دی جون وی په نس د حدیثو دا خبره سات پته ده چې الله به د ظالم نه بچ کوي. ظلم بر باندې څوک هم نه کوي، د ظالم نه به بچ. یاره دا ډېره لویه خبره. نن سبا خو دا ظالمان وګوره د خپل عزت د وجې، د خپل ناموس د وجې، د خپل وطن د وجې به تنګ شي، وطن به پرېږدي. خو دا یاد ساته چې د اذان نه پس دی اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة وي. قسم په خدای د مرګه پورې به الله د ظلم نه به دې بچ کوي، ظالم به راباندې الله چېرته مسلط کوي. دریم نمبر دا. او څلورم نمبر دا وورئ، دا د علیه السلام نه ثابته ده چې کوم سړی د اذان نه پس اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة وي، بغیر محنته به ولا الله رزق ورکوي او فراخ رزق به ورکوي. بغیر محنت څه مطلب؟ محنت خدای تاسو ټول کوي او کې به خامخا به محنت کې. د حدیث مقصد دا دی چې ستا محنت به لږ وي او رزق به دې زیات وي. ستا محنت به لږ وي، رزق به دې زیات وي. قسم په خدای د حدیثونو ثابت. یا زما عزت مندرونو دا عظیم سلور مقصد کې به صرف د دې دپاره چې اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، د دې د برکته به دا سلور فیدې رله الله رب العالمین درکوي. نو زما عزت مندرونو د دې پوره اهتمام وکړئ. د دې تاسو ته مونږ ټولو ته فایده ده. دا خامخا وایې چې د اذان نه پس د دعا دا دعاګانې وایي، فایده ډېره زیاته ده. او د دعا نه پس دا دعا او نور هم دعاګانې کوه، الله رب العالمین ته الله رب العالمین بیا قبلوي. خدای پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي. یو خبره به ذخیره کومه چې دا اذان وشي که نه، نو په حدیثو کې دا ثابته خبره ده چې د اذان نه پس کوم دا لاس اوچتول دي دا حدیثو کې نشته. دغه دعا به داسې وي بغیر لاسه به، دا حدیثو کې بغیر لاسه به. او کو چې اوچت کو نو زمونږ علما وایي بیا چې څه ممانعت یې نشته. خو بهتره دا ده چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابته ده بس دا وایه. نو دا دعا ورپسې وایه او دا پټه وایه، دا په لوسپیکرو کې مو وایه، دا پټه وایه ځان سره په لوسپیکر د بانګي او بیا ورپسې لګې. دا دعاګانې لوسپیکر نه ثابتې نه دي. یا ورپسې دا خلک بعضې خلک لا اله الا الله لا دا حدیث کې نشته. هغه کار به کې چې کوم ته رسول الله مبارک کولی دی. ټیک ته لا اله الا الله ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري، ډېره عظیمه کلمه ده. خو موږ او تاسو څه شي د ټولو نه اوچت څه شي د اتباع د دین. اوس بالفرض داسې تاسو ته وایم دا مونځ اوس موږ کوو، دا مونځ موږ کوو، نو د دې الحمد په ځای درود شریف خو ډېر لوی مقام لري. دا ولې نه وایي؟ یا چې په دې اتحیاتو کینو نو د دې درود شریف په ځای دا الحمدلله ولې نه وایو؟ خو ډېر لوی مقام لري، ما پرته بیانونه کړي دي. نه، په ولاړه موږ ته رسول الله مبارک الحمد ښودی ده، په سجده کې راته سبحان ربي الاعلی ښودی دی، په اتحیاتو کینو نو اتحیات یې راته ښودی. دقه شان رسول الله مبارک د دعا د اذان نه پس کلمه ډېره لوی مقام لري، خو د اذان نه پس یې موږ ته دا دعا ښودی ده. دا دعا به وایي. نو دا شیزونه بیزونه شته، بدعات رسوماتو نه ځان ساتئ. نور به د دې دعا انشاءالله اهتمام کوئ، کوئ به انشاءالله که نه. څوک وایي چې نن به ما سره کلکه دا وعده کوي چې دا دعا به موږ یادو. څوک کوي لاس اوچت کې قسم په خدای د دنیا او د آخرت پیدم ده، والله العظیم د دنیا او د آخرت پیدم ده. انشاءالله یادوي به که نه؟ لاس اوچت کې چې دا دعا به موږ د مونږ نه پس چې د اذان نه پس کومه دعا ده دا به یادو او بلې جمعې نه بیا نه اورو موږ. ګورئ تاسو خو ما نه بیا پټېږئ، خو پټېدل به نه وي اختره. ګورئ دا به رانه بلې جمعې له خامخا اورم، دا به انشاءالله دا وایي. زما مقصد دا نه دی چې تاسو شرمو،
زما مقصد دا چې قسم په خدای ډېر لوی مقام ته پې راسئ، ډېر لوی مرتبې ته پې راسئ، ډېر لوی خیر الله رب العالمین درکړي. او د هغې نه پس یو اخري عمل لته بل خیم، دا ستاسو دپاره چې دا زموږ د علماو نه ثابته ده، او قسم په خدای په تجربه راته دا ثابتوم چې دا به داسې کېږي. کله چې دا اذان نه پس جواب ورکې، جواب نه پس بیا دا دعا ووایې، بیا پسې دا انی اسألک العفو والعافیة ده ووایې، دا خو حدیثو کې دي. خو زه راته د علماو د تجربې نه بلې یو خبره کوم، دا ځان سره یاده ساتئ چې کم کس اذان پس یو ځل د حج او د عمرې یو تلبیه ده چې هغې ته وایي لبیک الله، ټول وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک. دا د دې اذان پس یو ځل ووایي قسم په خدای الله به د حج او عمرې بیت الله له بوځي. دا یو بله ناشنا خبره وه، بلکل حج او عمرې له مخامخا ځي چې د اذان نه پس خو دا د علماو نه ګورې ثابته ده، حدیثو کې دا نشته، دا د علماو د تجربې خبره ده. نو د اذان نه پس یو ځل تلبیه هم وایه فاروق جانه، نو انشاءالله زه راته قسم خورم چې خدای پاک به د حج او عمرې له بوځي. الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي، الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، زموږ ګناهونه معاف کړي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي، او د دې دعا موږ او ټولو له چې څومره زموږ اورېدونکي دي الله توفیق ور نصیب کړي، الله د دې عظیم نعمت موږ له توفیق را نصیب کړي، خدای د دې نه موږ مه محرومه، او د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. د پنځو والو اذانو جواب ورکړي، او صرف یو د خطبې د اذان چې دی د خطبې د دې جواب به نه ورکوي، دا به زړه کې ورکوي، او دا به زړه کې دعا وای، او نور د دې پنځو والو وختو به وای. الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. څومره دعاګانې چې چا موږ ته ویلي دعاګانو لپاره الله د ټولو دعاګانې قبول کړي. څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت ورکړي. څومره مردگان د علیه السلام وفات دي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي. خصوصا زمونږ د دې مندړي یو ډېر عظیم ښکلی عالم او یو عظیم شاعر او یو عظیم نعتخوان، او موږ سره د جومات سره مولانا صاحب سره ټول د علماو سره ډېره مینه وه. مولانا قاری حافظ عبدالسلام صاحب ابوالرس شهید شوی دی، دعا ورته وکړئ الله د هغه درجات بلند کړي، او الله ول د هغه جهان لوی خوشحالۍ ورکړي. زموږ استاد څومره مردگان وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.